باب اول در بیان صيغ. باب اول باب موصوف اولی صفت او در معنی د فی سره او بیان مضاف صيغ مضاف الیه. نو باب اول باب اولنی در بیان صيغ بیان د صيغو کی اته خبر رو بس کاینس. باب اول موصوف صفت متضاد شولا او در بیان در جاره بیان مضاف صيغ مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه خپلنا دا مجرور د جار شو چې غدر دی سیدا او دا جار سره مجرور په متعلق شو په کائن مقدر پوری کائن یا ثابت پوری. نو باب اول کائنس پیشي او در پر د غره وسه ناقص. نو باب اول کائنس در بیان صيغ ٹھیک شو او دسی باب اول چې مشتمل بر دو فصل مشتمل په دو فصلونو باندې. نو فصل اول چې دی ګوره در گردانهای افعال ٹھیک شو. باب اول فصل اول چې دی په بیان د گردانونو دو افعال کې دي څه کې. نو ګوره فعل څو قسمه دي. فعل اصل کې ګوره یو فعل ماضی ده او مضارع او امر او نهي فکر نه کنه او زمانی خو اصل کې درې دي ماضی حال استقبال. خو لیکن دومره ده چې د مضارع د حال او استقبال لپاره یو صيغه راځي ځکه د حال او استقبال لپاره یو مضارع صيغه راځي نو او مشترک بین حال او استقبال. نو موږ تاسو کې د ماضی مضارع دوه گردانه پکاره ها. نو فعل ماضی معروف او ثلاثی مجرد برسه وزن یاد ابا ته وکړه وایو تفصیل د مقام دار ګورم چې ول فعل دوه قسمه دي ثلاثي او رباعي. ثلاثي او رباعي فعل خماسي ناراضي ٹھیک ده. کابه ثلاثي دوه قسمه ثلاثي مجرد او ثلاثي مزيد رباعي مجرد او رباعي مزيد. نو منګلا د افعال گردان اصل کې څو گردانه پکار دي څو گردانه لکه ثلاثي مجرد او ثلاثي مزيد رباعي مجرد او رباعي مزيد. فکر دې کنه خو دې کې خو نور بیا په کې فروع راځي کنه کانو وایا. نو اول برا شو ثلاثي مجرد ته نو وایا ذکر دا خبره چې د ثلاثي مجرد د لپاره عقلا نه بابونه دي او استعمالا شپږ دي مشهور شپږ دي مشهور شپږ دي سیدا. ور څنګه نه برابرېږي ور وایا زکا نه دي عقلا ما تو کېده وې زکا چې د فعل ماضي د عین کلمې لپاره درې حالات دي. د فعل ماضي د عین کلمې لپاره درې حالات دي. ماضي مفتوح العين لك فعل ماضي مكسور العين لك فعل ماضي مضموم العين لك فعل فتحا ضربا سمعا كرم راضي کنه دا ګور ماضي شو خو د عین کلمې لپاره څه حالت شو درې حالت شو سیدا. وسوایا ګوره نو عقلا چې دی ګوره ها اوس چې هر کلمه ماضي مفتوح العين نو مضارع درې قسم راځي مضارع درې قسم راځي. وای ګوره ماضي هم مفتوح العين مضارع هم څه مفتوح العين لك فعل يفعل فعل يفعل دا وزن شو. موزون چې دی فتح يفتح ماضي بیا مفتوح العين مضارع مكسور العين مضارع څه لك فعل يفعل فعل يعني ضرب يضرب دوه شو ها. ماضي بیا مفتوح العين مضارع څه مضموم العين لکه ګوره لکه نسورا ينصر فعل يفعل دريشو ها. اوس دا ګوره اوس ماضي مكسور العين چې شي هغه د پرندري ابو راضي پېښ کنه عقلا ګوره ماضي مكسور العين مضارع څه مكسور العين لك فعل يفعل حسب يحسب هنا ماضي بیا مكسور العين مضارع څه مفتوح العين لك سمع فعل يفعل سمع يسمع سيدا. او ماضي بیا مكسور العين مضارع مضموم العين پېښوي لك فعل يفعل ډېر لپاره کوم باب شته نه پېښوي اگر کوم تبع شاذ قانون کې راغلي دي لکه متن اسم کې کبدا يكودو هغه کې به دی خیر دغه کې دا تداخل نه وي خو ویل نو هغه کبدا یا نعما ينعم دم باب شته فکر دې کنه او دریم ماضي چې کله مضموم العين ماضي كان مضارع درې قسم راځي ولا ماضي مضموم العين مضارع مضموم العين لك فعل يفعل كرما يكرم شو كنوش او كرما يكرموش ها ماضي مضموم العين مضارع مفتوح العين
مضارع څه مفتوح العين پېښې خدام استعمال لا عقلا نه استعمال نه دی استعمالي نه صحیح ده او ماضي بیا مضموم العين مضارع څه مكسور العين مضارع څه مكسور العين کدا بیرته ولټه کنه کودا یکویدو کودا یکویدو مش عارف كده غير بادي كودا يكويدو تكفى ده هو عقلا انها بقولش خوص مشهور او مستعمل شبك دي تساقطتي كان دري كم ساقطتي قولا شي مازي مفتوح العين ده ناس صبروا مازي شي كم مفتوح العين ناسي دا غير بار طول دري وانا قسمونه سيدي سيدا نو يبكي شو باب فتح يفتحوا ضرب يضربوا فتح يفتحوا نسورا يسروا دا طول سيشو تقدر بيراش مكسور العين تا مكسور العين كدو سيكيجي مازي مكسور العين مزاريم سو لك حسبا يحسبوا فاعل يفعلوا او بلشي دي مازي مكسور العين مزاري مفتوح العين لك سمع يسمعوا سمع دام مستعمل له نتوش بدري سوي بينزل بيراش غورا مازي مكسور العين او مزاري سو مضموم العين دا ساقطتك مازي مكسور العين او مزاري سو لك غورا فاعل يفعلوا وجه سره غورا وذكا ديك ثقل له ديك سره وذكا ديك انتقال رازي لكسرنا زميته لكسرنا زميته يو انتقال زمينه كسرتي ابو انتقال كسرنا زميته او دې سي مثال پېښ کوي پېښ دا دوه ثقيل لیکه چې انتقال زمينه كسرته کیږي اغم ثقيل له او چې زمينه كسرنا زميته کیږي تر پر دې مرح او شو غیر دې شروع یو مثال ذکر کړی یو ځان د ځان مرح وي مرح ځان به ترته وي هغه څه وایو وې د زمينه چې انتقال کیږي کسرته د دې مثال دسه دی لکه په چړې چې نه پورته خېږي چړې چې پورته لکه درې سره توسخېږي د سنې خېږي پورته نو دا خفيف دي که ثقيل او د انتقال لکسرنا زميته د مثال له چې بیرته چړې کې کتره کوزي لکه درې سره کتره کوزي دا موږ آسان کار نه ښه دا کتب درې پیږي او بریکوم یو پټ نیولې پېښ ته ګناړ ولوته به چې خاص کر بډای نو چړې کې کوزيږي دا بریکونه استمرار کوي حالت لیزر کمزوري شوی نه کوي نو کوم چړې پورته خېږي ام ثقيل له کله کوزيږي بیرته تکشن اچھا مرحبا ځان لوي کمره دې کې ولاړه ګورم به مازی شکل مضموم العيني نو دې کې دوه ساقط یو بکی مستعمل له چې مازی مضموم العين مضارع سم مضموم العين لکه ته کمبل کې منډي باندې کوئی نفس نه ما ده نفس نه ښه نو مازی مضموم العين اما مضارع سم مضموم العين دا مستعمل له لکه کروما یکرمو دا بوشته كرما يكرمو شتا شرفا يشربو شرفا يشربو ديك شو بس غورا ماضي مضموم العين مضارع مكسور العين ده مستعمل لك نزل خبر ده ديك اذا زين انتقال زمينه كسرتها ده ثقيل لي ديك شو او بي ماضي مضموم العين مضارع مفتوح العين لك غورا شو ده مستعمل فعلا يفعلوا فعلا انت انتقال زمينه كسرت فتحيه رازي ده ثقيل كده شويه صحیح شو نو درې عقلن وو نه عقلن وو درې تساقط شو درې نه چې درې کې د نه چې درې کې څه پاتې شو شپږ پاتې شو نشپږ مستعمل او مشهور بابونه دي ټیک شو به دې کې چې کنه شپږ به دوه قسم دي یو اصول الابواب او دعایم الابواب دي اصول الابواب او دعایم الابواب او بل چې دي فروع الابواب فروع الابواب ما ته ګوره چې کوم بابونو کې حرکت د ماضی د عین کلمې د حرکت د مضارع د عین کلمې مخالف دی دا ته د عین الابواب او اصول الابواب وګوره ضرب يضرب نصر ينصر سمع يسمع دته اصول الابواب چې د حرکت د عین کلمې د ماضی مضارع نه صحیح مخالف شو بس دا اصول الابواب انا نور چې کوم راځي او شان چې راځي چې ماضي د مضارع د عین کلمې حرکت یوي لکه فتح يفتح كرم يكرم نصر ينصر نه حسب يحسب دا فروع الابواب اولي اصول الابواب دي اولي فروع دي دا خو به چاته شاپیو مرحه په اصول بريت ها هو اصل کې وجه دا ځکه اصول الابواب د تلکي اصول الابواب چې کوم کې حرکت مخالف شي ځکه ته وګوره چې دا چې
لفظي اختلاف موافق شي د معنوي اختلاف سره چې لفظي اختلاف ګوره ماضي کې ګوره ماضي صيغه چې ده معنا یو شان کیږي چې کله مضارع شي ګوره اختلاف راغی کنه نه ټیک شو نو نو دا نو معنا کې اختلاف شته معنا کې شته اختلاف شته اوس ګوره په کار چې لفظ کې راشي نو تضربا مفتوح العين شو يضربوا مكسور العين حسبا نسورا مفتوح العين شو ينصروا نو دي لفظ کې هم هذا اختلاف راغی نو حركتي لفظي موافق شو ده حركتي نه اختلافي لفظي موافق شو اختلافي معنوي ټیک شو او کوم چې ګور فتحه یفتحو دي کوم چې کله حرکتونه موافق دي ناغو کې معنی خو اختلاف راغی لکه نسواري معنی د فتحه معنی ماضي معنی وا یفتحو مضارع وکنه خو لیکن لفظي اختلاف کړه نه نو اختلاف لفظي موافق نشو د اختلاف معنوي ذكر دعائم الابواب كما سياتي ان شاء الله في الكتب الاخرى وين يسوي وين بركو بابا ليبر بيش نو خلاصه خبردار وته چې د ثلاثي مجرد او شپږ بابونه شو مشهور او مستعمل ټیک شو دا غینه و شروع کوم سیده نو اول ګردان چې د فعل ماضي پېښوي د فعلا يفعلوا دي د فعلا یا د سو د فعلا يفعلوا دي د فعلا يفعلوا دي موږ فعلا يفعلوا غو ضربه يضربوها هغه طلبات لګساني په الحال ضربه يضربوا ټیک شو نو دې ضربه لپاره ما دغه کې پښتو کې اجمال دې ضربه يضربوا ضربه لپاره چې دی یو ګردان کبیر دی او بل ګردان صغیر ګردان کبیر دا مطلب کنه ګردان غټ نو ګردان غټ دا مطلب چې دې کې ماضی ټول صيغه ذکر کیږي به ماضی معلوم ماضی مجهول صحیح ده او ماضی مثبت ماضی منفي صحیح ده نو مضارع ټول صيغه ذکر کیږي مضارع مثبت مضارع منفي مضارع مجهول مضارع معلوم دا غسی امر حاضر او امر غایب او نهي حاضر او نهي غایب معلوم وغیرہ دا ذکر کیږي دا ګردان کبیر دی او ضرب په غیر ټول ذکر کیږي صحیح ده او بل دا ګردان صغیر ګردان صغیر صغیر مطلب دا کنه ګردان صغیر چې دې کې د هر باب نه یو صيغه راغسته شوی لکه د هر ګردان نه لکه یو صيغه کې ماضي راغسته شوی بل کې مضارع راغسته شوی بل کې مصدر راغسته شوی صحیح ده به کې متم استفاعل وغيرها دې کې صرف مختصر ذکر شوی صحیح ده نول ګردان صغیر تاسو اورئ ګوره د پېښو ګردان صغیر از فعل يفعل انا الضرب يضرب بر وزن فعل يفعل زدا وهل ويا ضرب يضرب ضربا غلشي ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لا يضرب الامر منه يضرب لتضرب ليضرب والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب الظرف منه مضرب مضربان مضربين مضارب ومزارب والآلة الصغرى منه مزربة مزربتان مزربتين مزارب ومزاربة والآلة الوسطى منه مزرب مزربان مزربين مزارب والآلة الصغرى منه مزرب مزربان مزربين مزارب ومزارب والآلة الوسطى منه مزربة مزربتان مزربتين مزارب ومزاربة والآية الكبرى منه مزراب مزرابان مزرابين مزاريب ومزاريب ومزاريبة كده أفعل التبذيل المذكر منه أزرب أزربان أزربين أزربون أزربين أزارب وأزاربة بس وأزارب والمؤنث منه زربا زربيان زربيات زرب زريبا جريبا كده زربا زربيان زربيان زربيات زرب زريبا فيتعجب منه ما أزربه وأزرب به يا زربا وزربته نبت أسياد كده خير سا تكشان بيقدر كبير تبير ترى سر ترى شوكا شغورة زربا يزربو نقول ديك من تصور قردانا بالبكار ديكا صدور قردانا زي كما زي شيء تقول زربا لما زيادات صدور قسم لهم مازي معلوم مازي مجهول مازي مثبت مازي منفي ماضي مثبت گردان ګوره گردانی کبیر په ماضي مثبت معلوم وایا ضربه ضربو ضربنا گردانی کبیر په ماضي مجهول ضربه ضربتا
گرداني فعل ماضي منفي معلوم ما ضربته گرداني فعل ماضي منفي مجهول بس تكفى زي ما قردانه مورما هذيك بيلك قواعد دي